بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول درخواست کوم ګوره لس منټه ټرن ده ووه بیا پسې هغه صدر لم ورکړه اوس دا وایي زه بیا لګیا یم اوس چوپ شه که پابند دي بس ټیک ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول د هغوی بې انصافۍ ته حیران یم چې لس منټه ما خبرې وکړې لس منټه هغوی وکړې. صدر پاسېدو عصب اول ځل مناظره کې مخامخ ناست دی هغه وایي چې مناظره به تر هغه وخته پورې زه چلېدو ته نه پرېږدم تر څو چې ما خبرې نه ما ورته زه بړه صوبه سه بیا الفاظ هم دومره د بې ادبۍ سپکوي دي ورته دومره ویل چې سپکاوی مه کوه ما ورته پنجپیري سړي نظر سره تمه نه ساتم چې هغه سپک الفاظ وایي دي کنځل لیکئ موږ نه کوو سپک الفاظ نه وایو. دویم نمبر بلال مولوي صاحب پورا لس منټه ټرن و په هغې کې سوالات هم وکړه د جواب ناکامه کوشش یې مو وکړو خو خپل عقیده یې ونه لیکله نه یې ویلی زما دا عقیده ده په حیات النبي وسلم باندې هغه ونه ویلو انشاءالله د قیامت د سبا پورې پنجپیری سړی خپل عقیده لیکلی هم نشي په کومه ورځ چې په حیات النبي وسلم کې د خپل جماعتي عقیده چې د کتابونو لیکلي ده واضح کړه قسم بالله ردی و مذهبي مرګ دی په هغه ورځ باندې. دویم نمبر بار ما به النزا سره ما وویله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسد انصاري سره کوم چې د مدینې منورې روزه مبارک لري به تعلق روح حیات منو د لري نه ورته فرشتې درود سلام لرسي د نږدې نه عند القبر په خپل اوري د پنځپیري عقیده دا وروسته بس دغه عبارات پیش کما چې د مدینې منورې روزه مبارک لکه د کاڼي پروت دی پتر یزیدي دا کسې لکه د کاڼي پروت دی عند القبر درود سلام ناوري د لري نه ورته فرشتې نه رسي کتابونه به پیش کم او اغله یو بل جسد ورکړل شوی جسد مثالي د کتابونو لیکلي د دې جسد نه بهتر جسد نعوذ بالله هغه ورته ورکړل شوی دی او په حق سره په اعلی لیین کې ژوندی دی زما او د ده په منځ کې مابین نزا دا ده هغه مابین نزا دی نه واضح د خپل عقیده نشي راوړی د مذهبي مرګ دی په هغې سره. دریم نمبر ډېر هغې نه مخکې لاړو ما ته وایي موضوع م تا وټاکله دا دې وکړه قسم بالله زه بلال ته دومره توجه نه ورکوم نه د پوسټ ته نه ګورم نه د دغه خبرو جواب ما اعلان هم کړی چې دته به څوک توجه نه ورکوئ خبره دا راغله زما او د خضر حیات صاحب خبره چلېدله په هغې کې وحید الله وحدان راولېږل چې زما سره مناظره وکړه یې د بلال سره وکړه ما ورته تا سره شوي ده خبره د هغه طرف نه موضوع راغله ما ورته وویل چې تا سره یو ځل شوي ده که بلال یې کوي هغه صرف دا ورځي پلانکي کافر دی الزامات تهمتونه زبان درازي کفر فتوی او موږ د دې شي نه یو قایل که ته په سنجیده موضوع تېرولی شي میدان تېروله نن چې دا وایي ما سره تنقیحات وکړه شرایط وکړه 15 غنټې مناظره چې ته پېښور ته راتلې تکفیر دپاره تا ته په هغه ورځ نه تنقیحات یادو نه د شرایطو مجلس یادو نه د اصولو مجلس یادو حتی چې د مجتبی عامر صاحب د سلسله زما مناظره وه هغوی ته د شرایطو مجلس نه یاد د تنقیحاتو نه یاد د وحید الله ودان سره زما 3-4 مناظرې وشوې د تنقیحاتو مجلس ورته نه یاد د شرایطو ورته نه یاد د پیدا صاحب سره وشوه هغوی ته نه یاد نن چې په علمي موضوع باندې دا مشاهدې زما مخې ته راغلي نن دیو ته په تنقیحاتو ځان خلاصوي نن دیو د قسم دی نن د دیو زه تیل ونه باسم خو په موضوع باندې را سره مخامخ کړم تر اخره پورې به د دیو نه تیل بهیږي خولې نه خو کینه و تر اخره پورې چې مناظره وکړي ونه تښتي موضوع نه تېښته ونه بیا مخکې وایي حیات النبي وسلم ستا سره پلانکي مناظره وکړه ته په هغې مطمئن نه نو مطمئن خو بې زه ومه خو ته پې مخې ته راتلې چغې دې والې قاري طیب صاحب رحیم الله د هغه نه وروسته تا چغې وهلې مناظرو چیلنجونه دې ورکول وحید الله وحدان ته ما ویل چې ته په دې مطمئن نه یې چې ته بله مناظره کوې ویل نه تا مو ویله چې په دې باندې ما او تا تنقیحات کوو دا کوو هغه کوو او ته که ته وایې زه در سره په هغې دستخط کوم دا بیا ستا جماعتي عقیده نه دا ستا ذاتي عقیده جماعتي نه ده ستا جماعت چې د هغې نه وروسته کوم ګلونه کرلي دي کوم څه کرلي په دا موضوع بهر درته نه وایم قسم دی تم چې دا نه د حق وګورې ته به حیران چې د سړی دماغي روغ وکړه یار داسې شی لیکي یوه عقیده نه دې پته نه لګي مخکې لاړه عایشې رضی الله تعالی ته کافر وایي پلار کې په دې زما ستا سره 5 غنټې مناظره شوې بسم الله وکړه مهرباني وکړه دوباره هغه موضوع مه راچوه دا خو هغه سړی څوک راواچوي که نه وایي بیا راشه تر اوسه پورې لکه د لیونو چغې وي مناظره پې شوې ده بیا راسره وکړه یو ځل دې وکړه او بیا پې چغې وایي ظالمه شرم نه درځي بیا ما ته وایي تاسو د جسدي مثالي قایلې ما ورته مخکې وضاحت کړه وروسته به مې ورته زه جسدي مثالي څه ته وایم ته څه ته وایې په هغې دواړو کې فرق دی هغې کې ته فرق وکړه خپل عقیده په ما مه راچوه بیا ما ته وایي شاه صاحب یې مدعو کړی دی خالص دروغ وویله د حبیب الله ډیروي صاحب عبارت یې پېښ کړو هغه د دې جواب کوي هغه یې پېښ کړو دا ګوره سوال شوی دی د هغه
دلیل نمبر 1 2 3 دا کوم عبارت چې درست پیش کو باقي کې هم دروغ ویلا دی یہ مسئلہ عقائد و قطعیات سے نہیں بلکہ عقائد النبی دی بلکہ محققین کی گران قدر تحقیق ہے کہ کوئی شخص اس تحقیق سے متفق نہ ہو تو اهل سنت والجماعت سے خارج نه قاسم نه تیرے مولا اگر اگر اخلی چروپ په جسد عنصری کې دن نه ده تعلق نه ده تلبس ده روپ علی لید کې نه ده په جسم کې دن نه ده قاسم نه تیرے مولا دا تفرد حیات دنیوی چې په دې دنیوي جسد سره ژوند رغه تفرد نه ده وضاحت کوي اور دیوبندیت اور حنفی اهل سنت سے کوئی علیحدہ اور ضد مذہب نہیں بیا آلتے دسخط لگ کر دا مجھے برحمان دارالعلوم دیوبند الجواب دوسرے مولانا صاحب کا حیات انبیاء علیہ السلام فی قبور کا مسئلہ تقریبا تمام علماء فقہاء کے متفقون علیہ ہے اختلاف حیات میں نہیں ہے اختلاف دا قاسم نانوتیہ خبر ہے کہ پدی کہ اختلاف نشته رہے انفکاک الروح عن البشر هغه خبره کوي چې خبره پدی خو پنځپيري سره ټول عمر په کتابونو دروغ عبارتونه مخ کې نشو کول خو مناظره کې خدا نه کې زدار عبارت جواب وکړه ځکه چې راغیر مخ کې وضاحت کوم زما لسمنت ټرن پنځپيري چې دروغ نه ویلي قسم دې کړه 2 منټه خبري وکړه په کتاب کې دروغ دا خبري مکه وي تاسو خبري مکه دویم نمبر د مخ کې راغی ماته و استاسو اخو لیکلی دي چې پلان کې سره ملاقات کې دا دي نه د حق ستا مشر د عقیده ترجمان درواله ته چې څه پیش کې هغه تر دغه مخ کې کوي کې دی وی په جل اول 566 کې اور بعضی کاملین نے حالت بیدار میں حضور علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو نبی علیہ السلام علیہ خضر علیہ السلام اب بعضی کاملین کو بھی بیداری کی حالت میں دیکھا گیا تو ان مشاہدات اور منصوصات سے بظاہر یہ قاعدہ ٹوٹتا ہو بیا وہی اگر کسی کامل بزرگ کو حالت بیداری میں کسی پیغمبر یا کسی پوت شدہ ولی کی زیارت بشکل انسانی نصیب ہو الکه جو اندے سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کړي په دغه جسم سره په ویخه باندې یا پلان کې نبی سره تو یہ شکل اس کی مثالی شکل ہے اور اس کی روح جسم میں متشکل ہو کر اے روح ہے په جسم مثالی کی شوی د التهاج لره او سوی مولی سے او حجونه کوي و عالم برزخ میں مثالی اور برزخ شام کی ہر کرتی نماز پڑھتی تلاوت قرآن حج اور کئی دوسری اعمال بجا لاتے ہیں بس عقیدہ دا دک استادیق تاسو موای کا دا استادیق قامت البرهان عمل کلی دي مصوره کولو کتاب برتراک مخکې راغینا دا استادیق قید علماء دا تا دومره غندونه کړلې دي غسل سره پدې کې نه اصل موضوع لته راولم د دې نه پس دې بیا راځي ويره قاری طيب صاحب رحم الله خدام لیکل چالو سنت دي دا کتاب ورکړه قاری طيب صاحب کته پنځپيره د ځان په خپل کتاب کې جوړه اگستا چې قاری طيب صاحب دا لیکلي چې یره پرې کې مخالف چې څوک د دې عقیدې نه انکار کوي هغه اهل سنت ته زتا په دې ځبان شکست لیکم یو منټ هغه دومره پوری لیکلي چې شاه عنایت الله شاه بخاری کې په دې عقیدې دسخط و نه کو مونږ به بایکاټ کو دسخط هغه نه کړي کړي بسم الله وکم میدان ته راو دا کې نه مخ کې راځو ما ته وای ما ته خبرې مکو ټیم باندې حساب خبرې کوي بیا راغی نه پس د ما ترازی وای اول به تنقیحات کې بیا به خبرې کو نو خبرې غوتا شروع کړل لسمنت ټر دی اعتراضات دی وړه تنقیحات دی شروع کړو ته عقیده خپل نه خیاره کې عقیده خیاره کې کنه ته د عقیده ولې پټه ما سلور تعریفات وکړه عقیده می واسق له پاګه می پټله کاش کده قصدم خپل عقیده خیاره کړی وي او سلور وړه تعریفات کړی وي پاګه پټ کړی وي زه مدعی جوړ کړی وي زما به شکریا ادا کړی وي خو هغه عبارت هم جوړ روسته به خلک بیٹو کې قسم دې پاګه اردو عبارت هم نه دې پسې کې د اردو عبارت مولا د یاسین مولوی صاحب ویني زما په خیال خبرې د خلکو به پوه شي روسته په خپل خلک هم نه پوي کې دا شی سوي مونږ نه پوي دل خو بلری خبره ده دا غینه پس بیا ما ته وای تا تنقید وحدان صاحب سره خبره متعین کړي و مولوی صاحب وحدان صاحب نه ما پرونم سار ته پوسو کوم موضوع سره ولایت النبی صلی الله علیه وسلم ول په هغه پوسټ هم دوباره ورکو چې بلال دی په حیات النبی صلی الله علیه وسلم باندې تیار دي خو صرف د شرایط خبره ده غلطه وکي نو شرایط څه شو شرط تاسو مات کو سلور کسان امر سره کو زیات مونږ ځکه نه خبره نه ده میزبان پیسې درته اجازه بل دې شرط کو نشته چې مناظره کی تاسو ته مونږ دلته راغو بیا وای مفتی صاحب حکیم صاحب محترم سلام رابطه وکړه شرایط د مقرره مفتی صاحب حکیم صاحب ما سره رابطه تم تشنه شوی اگر دې د الته اگر دې ارتقاموشه د دې مناظره د موضوع د سره د دې حساب نه ده او تلته د مناظره جوړ شوی د وحدان صاحب د وجره دا غره پوسټ د وجنه ته انکار نشي کولای چې اوس درته پوسټ وکړم او هغه وایس درته واورم بیا ما ته وای په وی تر چار طرف نظر علماء دیوبند طرف ناسب الحمدلله پاک ټول دیوبندی جماعت بیا ما ته وای پښته مناظره مطمئن مارته ویل زپه مطمئن خو ته نه مطمئن ځکه به بار غپ لګوي بکواس کوي بهر ته تیاری مکو وکړو د دینه پس زرا اعظم مولوی صاحب ما خپل عقیده پیش کړی و بیا مې ویل چې د اتفاقی اجماعي عقیده زه دلیل تزم خو دلته صرف دومره چې د اجماعي عقیده د امت کې اول نمبر دی کې معتزله اختلاف کړو او د معتزله نو ایډیشن 55 په کې اختلاف کړي بل چاره نه کړي دا مولوی صاحب زما سره علامه
सखावी मुहद्दिस किताब दे अलकौल अलबदी द दे सफ़ा नंबर 339 ज सिर्फ दा यो सो हवाले पेश कुन दा मसलन इजमाई दा इनकार कोन कि सिर्फ पजबिरान दी देवी व नहनु नुमिनु व नुसद्दिकु मुंगे ईमान लरू तस्दीक बि अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन बेशक नबी अलैहि सलाम जोंदे दे युरज़क़ु रिज़क़ और तमिलवी फी क़ब्री पकबर खबर के पकबर खबर के बाला लीन किना व अन्न जसदहु शरीफ और बेशक जसद मुबारक दगी ला तकुलुल और दुज़म के नशगोड़ा गिला वल इजमा वाला हाजा पदी बंद इजमा दा मौलवी सब कारी दा हकीमुल उम्मत मौला अशरफ अली तानवीर मौला अशरफुल जवाब दे सफ़ा नंबर 225 दा दे वही ब इत्तिफाक़ उम्मत साबित है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम कब्र में जिंदा रहती है अंबिया अलैहिमुस्सलाम पखपल कब्रों की जोंदी दा दे बावजूद अगर हकीमुल उम्मत चिरे जसदी मिसाली कायल ले जसदी मिसाली अगर रूह तो बल से तैना हुई और अगर रूह पर जसदे उनसे जसद की दने न मनी अगर सर तलबुस का इसलिए कायल ले तर कासिम न उतरे मौला वाला दाखिले चिबे जसदी मिसाली होने की दा मौला रशीद अमन क्यों गई पता और रशीदी दा सफ़ा नंबर 152 दा दे बास के बस मालूम था कि इख्तिलाफ दे मगर अंबिया के समा में किसी को खिलाफ नहीं है द मुतज़िला व पंचबीरा के बीच इख्तिलाफ नहीं है को में की इत्तिफाकी दे बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपल कब्र मुबारक के आते दगा सिमोनी से दर हकीमुल उम्मत दो हवाला वाला वही सफ़ा नंबर 123 वही हुजूर सल्लम की कब्र मुबारक के लिए बहुत कुछ शरफ हासिल है टाइम पूरा शो इंशाल्लाह इजमा हवाले में मखी बेशको बिलाल मौलवी से अपना मुतालबा को चखपला कीदो वाली करा का चल वल मक्का व से टाइम बड़ा कवा माशाअल्लाह 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 बारकल्लाह جبه خبره کزر ته چې شیخ ادریس تعالی کلی دي چې دا د حیات دنیوي او برزخی جګړه جوړ شي دا ته جواب وکړو ته ما د اختلاف پچې شي کې ته ما د اختلاف پچې شي کې ما د اختلاف ته پچې شي کې ته الله بیا ضرب المعانده درا کوئی پدې کې چې په حیات کې دي چې اختلاف نشي په حیات کې دي چې اختلاف ځکه نشته چې تاسو خپل عقیده پرې خو دي تاسو دنیوي وس نه مني برزخی مني نو اختلاف پکې چې راغی تا خو دنیوي ده تا خو دنیوي ده سرپرست خان صاحب دروي د قران حدیث ثابت چې روح وزي او دی وای نو وزي نو چې قرآن نه منکر کافر نه دی ته جواب کولای شي تیل نه تیل باسما تا د چرګي په شان اګیدل درغلی و نن دی چې ولا ټیم نه سره نو ته ما تیل مو باسا پتا کې تعالی د چرګي په شان اګیدل درغلی و ټیم نه سره نو ډایرکټ دی چې ولا صبر راشه تیل زمانه نو نن بزستانه هغه چل کومه چې نن به ان شاء الله زړځي ما تیل باسي تا ته ګور زمانه تیل وکیدا جو کدا خبره کوي کنه بیا هغه خبره ګورمنډه کنه چې بیا غل جاړي نو خوشه بیا وای جوابونه وې د خپل جوابونه وکړل ناکام خپل قیدونه لیکلا ما دې په تسکین صدور کې د ما قیده د تسکین صدور نه مني او دی وجه د حضرت هم په دې باندې راشه ته وکیدا بیا دې ماته وای مونږ وای چې اند القبر اوري د اند القبر اوري خوشبو لا قیده هغه د مکینه کڅوک چې مشرق نه مثال بتلو کې ام اوري بل چې زبر د مجموع کتاب کو کې مکه کې اندر چې څومره خبرو کې اند القبر نو بل مت وکیدا چې ته اند القبر اوري صاحب خان صاحب اند القمر علاوه نور لري ده او دا خوشبو عقیده وي په پاکستان نه موري نو اند القبر چې دا کافر دی کنه په دې 43 مشران چې کافر وایا بل دا چې دا ما سره اول ته کنه چې قاری صحیح سے ګور دي ته ورته تاج کوم کتاب پیش کو خطبات حاکم الاسلام یہ مسئلہ کوئی اساسی اور بنیادی عقائد کا نہیں ہے بنیادی عقائد نے استاد مشران و خلق ته کافر وي پوښي او بل عدل ته ګورا تاہم سید صاحب ممدوح کے بارے میں مجھے اپنی معلومات کی حد تک عرض کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اوپر زخم انبیاء کے حد جسمانی کلی طور سے منکر نہیں صرف ایک اس کی کیفیت اور نیت میں کلام کرتے ہیں آخر کے لیے اگر اهل سنت نو هذا ما خبر ذکر دروغ په کتابونو نه ته دروغ وای بیا وجه پنځپیران زما چې ستا په شان جمعیتیان بدعتیان مشرکان یو منډه مخچانه شویله خپل دروغ بوای وشه دروغ بوای بیا وکیدا بیا وای زه بلال له حیثیت نور کومه لک صبر کا کینا ودر ټیم ودر کتاب ورکا ټیم ودر وکیدا ټیم ودرخه سببونو تیاری کو لګي تیار کا بیا وای زه بلال دومره حیثیت نور کومه بلال ستا هغه شرکت چې شرمېږي د یری نه راتلای نشي چې څنګه د خلیل راغله نو سبب راځي د خلک مناظره کې ټیمونه دغه کوي بیا پوښي بیا وکیدا دا خبره ستا بیا کته ماته وای کنه د دې جواب پدې دروغ وي خو زه ته ستا خوشبو عقیده چې ستا د رحمت کائنات راکا چې دا ستا په نسبت انبیاء او تصدیق کړي هغه انبیاء راځي او ګرځي په زرګاو چې مثالو سره جسدونو سره راځي مثالي دا غي جواب زما کوي دا حق لیکلي استاد باندې پیغمبرانو دغه لیکلي پوښي مثالي ګرځیدل څه خبره نه پوښي بل خبره ساته بیا وای بلال لذیذ نور کوم بلال تسویات ورکول شي وای زه د خزرایات سی په منته چی شي آپ خضریات صاحب کے نام نہ لے غیرت کر کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ میرے سامنے آؤ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو میرے نام لے آؤ
खिजरायात से के सामने अनवर उकाड़ियों को बैठाओ, खिजरायात से के सामने मुनीर मुनव्वर को बैठाओ। वो जब पिछले साल अब्दुर्रहमान आबिद उधर गए थे, तेरा नाम भी दिया था, तुम उधर क्यों फिर चुप गए थे? अनवर उकाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया? उसको बुलाया भी था, फिर घर में छुपाया भी है, घर में छुपाया भी। बाकी दे वही और दो के दान दे तरन बांदर को चिता मा सतन खैद दी खबर जवाब रखा तथा जन दी बंदियान दे सियत रखले कबरियानो कदा शियागानो लागी जवाब दियो नको पोषे और किदन लिखी अकीदत असल लिखे तब मा ता आगे किदन लिखी कम स्ताप किताबों की बिया वही जिदे मा दिमाग की विचारा वही माता वके तेरा वही माता वही चीज खसेदा वही चीज मा देवा चिपायत नबी व मुनाजरा बननाशा नो इतमाल वाले चैलेंज नजर के मास्ता तर पे मौजू चीज मुनाजरा करो बबल में चैलेंज तर को और दब यो मुनाजरा बार मुनाजरे के पे जो मौजू बार मुनाजरे के तो बखबल मुतमईन बखबल मुतमईन मा पागे जमात दे से शरपा वाला उस्ताद जमात में शरान हुई पशरमुन दे वो शर्मा बोलो और उस्ताद जमात में शरान हुई रोजे बदी बल्ला चित्त मसला त समाल मुता तकबीर जन खेमा जी तो उमर हो तो नौज बिल्लाह काफिर वे बे पता लगी दे वही दा चिदे वे कत जमात पे वे कहता था मात्र पे मौजू बनी इतिफाक के अवस्था जमाती मौजू नहीं अवस्था जाती तो जमाती मौजू हमारा मुतयन है करना तो जिवे जिसे में ताल्लुक औरी स्ता मशरान हुई रका रहमत दगावल्ला का दमाल मुनाजरी वासिरा का मुनाजरी वासी आगे वो बरेलियान वो चुरो तो जसन द बाहर दे नु त बरेलिया शवे तक जिते दे ताल्लुक मनम और तरिया अकबर के वो सुख बरेली तो काफिर न हुई अब खपल काफिर दे खद पे तलाक द सेबा ए दमाल रफल मश ताल्लुक म जोड़ावा खुश दा निकली दा अमीनुक सफदर उकावी लिखली और दा जगह छिदे द लिखली अब्दुल रजाक सफदर दा उस्ताद विफाक मशर साबी के सदर दे वो बरेलियान तो सुख काफिर न हुई वो का अगर बरेली को परली दर्जे के पासिक मुसलमान भी समझे और काफिर न के वो बंदा खुद काफिर है मुर्तद है उसकी किसी हैवान से निकाह जायज नहीं और उसकी बच्ची वलदुल हराम है मुफ्ती से पखपल निकाह दिपकम होगा जगह चित्ता तो बरेलिया शवे पदे बांधे सके तेरो हाल तमने देवई ददी मिसाल जवाब बरके देवई रो द जसन बाहर मन ला बरेलियान अकीदा देव बरेले काफिर दे जमान रे बिया साबित अस्तखबल कोन दे वाला पोशी देमा तो वही नीलुशा पे किताबों ने क्या गंदे राजा तो किताबों से सफाई देओ का करा दादा दगा जो राजा सफाई देओ का मशरानो सरबाज खान साहब तो किताबों से अबाबन मुनाजर को कोई इनकार को वसी मशर माने के न माने बिया वही ज़रबुल मुआनत वाला इबारत दागे जो में लर को कि ज़रबुल मुआनत वाला हम दक वो चिदा इख्तिलाफ पसकी दे पहायात की इख्तिलाफ निश्ते पहायात की इख्तिलाफ निश्ते बल्कि पमर की दे तब मर्ग मनी नमा समग लरा शायद लवरुस दे मुफ्ती से वो ची मौत द मर्ग नहीं रगले पैमान की तरह पहायात नबी वानी दलेल हुए मर्ग लबा वल्ला अजीज नमा सर खबर सपा के दा टीम बुरशी दरबल नखल बे वही नीलवी से वो जिसे मिसाली कर दागे जो मारता को जे स्ता किताब स्ता पनिस बांधे अंबिया सीधे तस्दीक कर अगर वही गर्जी राजी और दीन इनकार मुतज़िला है तो अल्लाह बंदा बुखारी ने दा किताब साज बंद में चली दर्जे वाले पोछवे बे वही कारी ताइब सीधे खबिया वही बार हल वहदान से शर्तों खबर है वकड़ा चीज वहदान से शर्त शर्तों के जमा से मुनाजर के जमा शर्तों दादी चीज मसला खत्म तखपला मसला पटे ता यो गीत रावड़ा सीधे गीत ने प्रेजेंट ता वेमा सीधा इख्तिलाफ 25 की दे इख्तिलाफ 25 की दे वो जसद मिसाली की पागी दसरा बहस को वाज़े इत्तिफाक की दगा बिको द्वेमा इख्तिलाफ वो दुनियावी लपस की दे को बरज़खी की दे स्ता मशरान वही रूह पाला इनके बरो सुधारा इनके बनी बरेले दे असबास खान सादर वो पाला इनके कुरान सुन्नत ने साबित नहीं मा तब यो मौजू साबित है ताल्लुक मालुक दिजन मनम ताल्लुक मा तदन खैर या ताल्लुक ते पोशवे बिया जता तो सेमा जखपल मौजूद राजमा چې زما دعوه ده چې تاسو په مسله سم علماء کې د علماء دیوبند تکفیر کوي دا زما سره استاد مشر کتاب دی وی دا خبر صحیح ده چې عشرت ان هذا قریب بدر دا خدا معجزه عشرت قریب البدر چې کوم ده دا معجزه وا دې ته د معجزه وای دا زما سره دی وی وکیدا अगर ये मुआजिज़ा था उमर फारूक ने इतराज़ क्यों किया क्या मुआजिज़े पर इतराज़ करना कुफर नहीं वही कदा मुआजिज़ा नुमा तानो ब मुआजिज़े दगा इतराज़ बोले को बोले प मुआजिज़ा पर इतराज़ कुफर न दे बिया वही वाकई कुफर है फिर उमर फारूक का ईमान कहा गया व नऊज़ बिल्लाह उमर फारूक वही बिया काफिर दे दा जमासरा दारुल देवबंद कंज दकायक दे दा पदे बांधे मौलाना अब्दुल हई लगने दगा छिदे पदे बांधे अहसन नतुसिब तकरीस कर दे दे आखिर के दक्का बांधी हुई वला इन सबता व मुक्तसम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुअजिज़तुल लहू दा नबी सलाम मुअजिज़ा उस दा मशर हुई कदी दा सुक मुअजिज़ा हुई नो दे उमर तान होता काफिर हुई नो नऊज़ बिल्लाह देवबंदी आलिम बांधी दावत अल्लाह छिदे उमर तान होता काफिर हुई मुफ्ती से वो ये सड़ा वो उमर तान होता काफिर हुई पाक वसत पाए तो नबी वसत मुनाजरे को ईमान बिन नबी साबित का साथ रमख की मुनाजरा बल कड़वा वो जेम पर मसला समान मुता के तस उम्मत तकबीर कोई तास
دومره وي پرتوک دي سړي سړراړو چې کومه غنډه ما جوړه راځي ابو عبدالرحمن کدا کنزلي دا ابو عبدالرحمن ابو په بیان کې ولي کدا کنزلي ابو عبدالرحمن په بیان کې ولي دي پوښوي بل خبره دا زما سره داغه هدايه ده او په دې باندې عبد الحي لکنوي دنه به انکار وکي دا وی اجيب بان ذلك كان معجزه له صلى الله عليه وسلم دا د پیغمبر معجزه او دا مشر دوی کسو ته معجزه وي نو دا په امت ان هو د کوپر پتو مني نو دی په دغه وي دا د دارالعلوم دیوبند پتو ده دارالعلوم دیوبند ته وکیدا که تنقیح کې پاتو نبی صلی الله علیه وسلم مسله ثابت کا او ته چې تا مخ کې مسله کې ولې تنقیح نه کوله په مخ کې مسله کې چې تا ما سره مناظره وې دا پیسلو سین دل تر لګلو تنقیحات لره لګل دی کنه لګل مار لګلو که تا لګلو پاګه تا تنقیحات کړو کنه کړی پاګه تا تنقیحات کړو دروغ بنه پوښې او دا زما سره د دارالعلوم دیوبند اتفاقی کتاب دی کشف مغالطات دی وی پہلے سقم یہ کہ خبر نحال کی روایت باسی مباحث خارج ہے قصہ بدر کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خصوصیت ہے نو صاحب مال ابو زدی جواب راکے ادي خبرو جوابونو عمل لاکے سپا جواب راکے چې ما د دې خبرې جواب راکا چې ستاسو امشر د سوق معجزه وای بل لا چې ګورځ د موضوع نه موته د موضوع نه څنګه نه موته چې ته تنقیحات نه راځي او دومره به کتابونه ویلي چې د یو شی پتا کله د یو شی په سره دغه په معلقاتو کې باس کوي دا د عین دغه شي نه باسته ځکه چې تصریف حیات نه مني ته لوازمات د حیات مني او د حیات په لوازماتو کې سما هم ده نو سماع النبي صرف نه مني سماع الاموات هم مني او سماع الاموات په منکرون باندې کفر وته لګي نو زه په عین موضوع کې روان یم ځکه چې دا قاعده ده چې د یو شی د متعلقاتو نه سره باس کې د اون په شي کې باسته پوښې دا خبره زده کا بیا ما ضرب المحند راکا په ضرب المحند کې वही समाल मोता के मसला ज़रियात दीन में से है जो इसका और ज़रियात दीन का मसले के बगैर तावील का इनकार करना कुफर है वो वकील अलग सबर का तेंदर कोम कबास बिया यो तनकी को बास मा खिता बिया हो को पाया तुमने भी रहने से दलाल तनशिद ले चित्ता बस सिर्फ दगवे मा सरा दिसी बास वका चिखपला मौजू मुनाकाह का इख्तिलाफ बची शकी दे इख्तिलाफ को आयात किन ने कना दुनियावी उमाना दावा की दुनियावी लपास बोले के सब किताब की दुनियावी लपास दे